زمون چې با پکلی کې کچ کچ کورناو څخکولي وختوناو څخکولي وختوناو. کله چې د کلي فکر ذهن ته راشي نو له خټو جوړ کورونه ذهن ته راځي، خو د وخت په تېرېدو سره دا کورونه د کانکریټو په بنګلو کې بدل شوي دي. اوس هم د بلوچستان په سرحدي ښارګوټي چمن او په کله عبدالله کې داسې ډېر د خټو کورونه لیدل کېږي. دغه د خټو جوړ شوي کورونه چې یو طرف ته د قدرتي ماحول پیدا کوي، دویم طرف د موسم د سختۍ مقابله کولو هم برپور صلاحیت لري. زموږ نیکه 40 کاله دمخه جوړې کړي دي. دا په ژمي باندې ګرمي، په دوبي باندې ټنډۍ. د دې کمال دغه دی چې د خونې جوړې کړي دي، په ژمي باندې ګرمي او په دوبي باندې ټنډۍ. دا موږ پرو خاره په لګاټ کو ماره خټه ځین جوړ کو، بیا د ډبرې د ترتیب سره کېږدو، بیا چت دپاره بیا موږ د ځنګلي درختې کاټ وو، د هغه درخت پر سر د لرګي پر کېږدو، بیا د درخت پر سر باندې واښه کاټ کړو، د واښه په رېږدو باره خونه پر ترتیب باندې سره جوړ. څه هم ډېر خلک په دې کورونو کې ژوند کوي، کولی شي چې کانکریټ کورونه او بنګلې جوړ کړي. دوی د خپلو خټو دیوالونو سره مینه لري او د خپل کلتور او د خپلو نیکهګانو د میراث یو برخه ګڼي. د کیمرا ټیم سره اختر، گلفام، سنو، خیبر پښتونخوا، چمن.